په دې کې کمزورۍ شته دی او د هغې سره سره د دې ټول وطن دپاره چې کوم د بدامنۍ فیصلې دي او په امن د حالات بدلول دي پالیسي ساز ادارې دي دلته کې پالیسي ساز ادارې ناکام دي په کار دا چې د افغانستان سره سره د دې منطقې لپاره د امن پالیسي راوړل شي د دې سره سره په کورمه کې کلي پاڅول ولسونه کډوال کول بمبارۍ شلنګ په عام ولسونو د دې موږ کلکه غندنه کوو د دې کلک مخالفت کوو د بګن بازار سوځول دا ډېر لوی جرم شوی دی د بګن په لاره باندې کومه قافله چې پړچینار ته تېرېدله په هغې برید کول او په هغې کې خلک وژل دا لوی ظلم شوی دی خو سوال دا دی چې د دغه قافلې امن ذمواري د چا وه بیا د دغه بدامنۍ سزا عام ولس ته ولې ورکول کېږي عام کلي سیمې نه خلک کډوال کول دا خو دا 20 کاله دا لاجې روانې دي ټول پښتانه کډوال شو د وطن نوم خو امن رانلی بنیادي مسله سره چې یو پالیسیاني غلطي دي د پالیسي ساز ادارو دننه د پالیسیانو اصلاح د دې سره د پښتنو ذمواري جوړیږي په کورمه کې یو مخصوص صورتحال هم جوړ دی موږ دا غوښتنه کوو چې په کورمه کې د هر چا نه وسله واخیستلی شي هر قسم د مذهبي لیټریچر او چې د هغې په نتیجه کې د چا جذبات مجروح کول شي پرې دې بندیز ولګولی شي چې ریاست او د ریاست ادارې ناست دي نو د بل چا ټوپک په کورمه کې څنګه فیصله کولی شي زه سوال کوم د قبایلي مشرانو اصل کې دا کوم درجه چې مجبور دي چې دې مسلې کې بېرته ننوځي بلکې دا څه مجبوري دي مسله دا ده ګوره قبایلي مشر نه دی ذموار سټیټ ذموار دی د سټیټ ادارې ذموار دي قبایلي مشر ته موږ دا وایو په دې جرګه کې موږ وویل ازاده جرګه د کورمې ولسونه وکړي د پاړچینار او د سدې مشران دي په شریکه باندې کینی نه پاړچینار د ځمکې د سر نه څوک ورکولی شي او نه سده ورکولی شي د زرګونو کلونو نه دا قام په دغه خاوره آباد و د یو بل سره جګړه نه وه دا جګړه وله چا راوړله په یو نوم او په بل نوم باندې د بار نړۍ لاسونه هم د دې نه ویستلی شي او د هغې سره سره د قام ذمواري دا ده چې د قام جرګې دې راپاڅي صرف په سرکاري بلډینګونو کې جرګې کول د هغې نتیجه را ده چې هغه جرګې ناکام شولې امن راوستل د جرګو ذمواري د سټیټ ریسپانسیبلیټي ده وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې 141 کال مسله مو حل کړه اوس پورې د بګن ټایس هم نه دی شوی مطلب کوم وزیر اعلی په حیث د چیف ایگزیکټیو د دې صوبې دا ناکام دی دا کمزوری سړی دی په کار داره چې وزیر اعلی د پېښور په ځای باندې دا کورمې ته لاړ شي وزیر اعلی دې په کورمه کې کښېني کورمه کې دې جرګه وکړي او چې امن یې نه وي راوستی نو دا وزیر اعلی هم پړ دی دا مجرم دی د کورمې په بدامنۍ کې ډېره مننه